هغه ژبه داسې وه چې پښتو وه خو د دې بعضې علاقو پښتو باندې سړی پوره نه پوهېږي نو اوس که ملګری خبره اوري او د دې مونږ سره کوم ربط او تعلق د دې پیج وي نو هغه سوالات د هغه ما چې په خپل ذهن کې کوم سوالات اخیستي وو نو اولنی سوال یې دا و چې د دې سورت فاتحې نه مخکې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا سنت دی په مانځه کې ویل حمد ختم شي او بیا صورت شروع کیږي نو په دغه وخت کې زمونږه مسلک دا دی چې درې واړه آیتونه کروغ صورت سړی وي نو کا ډېر وړو کېمي لکه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا خروغ صورت دی خو که د دې نه علاوه سړی داغه اوږد آیت اندازه عالمانو په دې کړې ده چې د آیت الکرسی عمره آیت الکرسی چې څومره دی نو دا دومره دا یو آیت هم ووایي نو دا کافي دی خو درې آیت مسلک دی زمونږ مونځ پسې کېږي ولې پسې نه کېږي زما دا مونځ پسې کېږي او بله خبره دا چې یاره په کومو منځونو کې کم صورتونه ویل پکار دي لکه د سار مانځه کې نو د سار صورتونه چې د هغې اندازه احادیثو کې دا راغلې ده چې شپېته آیتونه دا سړی د سار په مانځه کې وایي او یا د هغې په اندازه باندې یو صورت لکه عما یتساءلون والمرسلات خیال کې راله دا صورت مزمل وغیرہ دغه اندازه صورت سړی دا چې کومه دی نو په سار مانځه کې وایي او ماسپخین مانځه کې د هغې نه لږ غوندې کم وایي 13 آیتونه راغلي دي د ماسپخین په مانځه کې د فرض مانځه کې او د مازیګر په مانځه سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیه دا صورتونه والسماء والطارق وما دا د مازیګر مانځه کې او د ماښام په مانځه کې مختصر صورتونه علم تر اندازه و دا صورتونه او د ماسخوتن مانځه کې بیا لږ غوندې لکه څنګه چې د مازیګر نو د ماسخوتن مونځ کې هم چې کوم دی نو 13 آیتونه یا دا هغې ته اوسات مفصل وایي د دې اوږدو صورتونو د دې لنډو صورتونو په دې منځ کې چې کوم صورتونه دي هغه دې چې کوم دی نو کتابونو لیکلي دي خو په اسانۍ غوندې په اسانو الفاظو باندې وایو داسې به ووایو چې د سار په مانځه کې دې طوال مفصل وایي یعنی بیا د عالم نه تپوس کوي طوال مفصل کم دي او په ماسپخین مازیګر کې دې اوسات مفصل وایي او دارنګه د ماسخوتن مانځه کې اوسات مفصل او د ماښام مانځه کې قصار مفصل نو دا تپوسونه وختي هغه ملګري کړي نو که سوالونه داسې وو لکه دا ما چې کوم جواب کو ډېره ښه ده که نه وي نو بیا هغه ملګري خدمت کې درخواست دی چې دا سوالات موږ ته اردو ژبه کې ولیکه راولېږه نو موږ به د هغې جواب هم تاله د اردو په ژبه کې درکړو نو دا فایده وي چې که ته زمونږ په پښتو نه پوهېږې موږ ستا په پښتو نه پوهېږو نو بس هغه شی به خراب وي نو یارې من پښتو نه میدانم خبره پوه شوې هغه خبره وي نو بهرحال دا ما د خپل وس مناسب خبره وکړله الله دې موږ ته اجر نصیب کړي ټولو ته دا ملګری وایي چې د جومات یو څیز چې هغه د دې جومات په استعمال کې نه او دې ته ضرورت نه نو دا بل جومات ته استعمالولی شي نه شي استعمالولی داسې طریقه به وکړي چې لکه دلته مثال په طور پوړ دی او دلته پوړ اوس مثلا څوک نه استعمالوي او روغ پوړ دی نو دا به قیمت کې دا پوړ نوې مثلا په 1000 روپۍ کېږي او زوړ په 200 کېږي 300 کېږي
دغه 200 روپۍ دا قیمت به کې دا به د جمعات په فند کې واچي او دغه پوړ بواله بل جمعات ته به اوس خیر دی خبره باندې پوه شوې خو بلا اجازت او بلا معاوضه بغیر د عوض نه به بل جمعات ته نه وړي نه به کور ته وړي نه به اجرې ته وړي نه به ځان له ذاتي استعماله او نه به چې کوم دی بل جمعات ته بلا عوض استعماله د جمعات نه لرګي خلک لرګي زازو جمعاتي هغه لرګي بزان نه استعماله هغه به قیمت کې تنوي جمعات جوړه راغی فند کې به کنه وی جوړه کنه جوړه خود جمعات خودن سبا خرچي دي کنه بل راځي پکې خرابيږي بلب سوځي ټوټي خرابيږي موټر چې کوم دی نو خرابيږي سوځي نو فند پکاري چې پروتي سړی سره ښه عمل کوي وي چې 2 سلسلې مې ویلې سلسله جوشتیه او قادریه کله کله را نه پاتې شي په د ثواب نه محروم شي ګناهګار نشوي کافر نه ځان ته خبره ډیره غټه مو ودروي بس سړی د ثواب نه محروم شو نو ټیک د ثواب نه محروم کېدل خو لویه خبره ده خو لکه مجرم نه ګناهګار پې نه په خبره باندې کوي خدا عمل کرے وہی رور میرے کشر ہوا اخلاقی خندی بدتمیزی کئی مور پلار سلام کئی مشران سلام منز کی سستی کئی نو وہی دے وظائف دے وظیفہ کو چکما دے نو تو پختانو پہ اصطلاح کے پینزم مذہب دے لوڑ خیر دے لوڑ میں استعمال ہوئی محبت او تبلیغ کی وباسي سو کوي تبلیغ کی وباسي چله په ولګوي سلور میاشتې په ولګوي محنت په کوي د مجلس تیرا ولي خبره پوه شوي زما متعلق قاسم خلک وي دا تبلیغ خلاف دی کنه هڅوک دی ابو زما یو مرید راغله د ډېرې زمانه مرید دی نو هغه وی چې اراده مې کړې سلور میاشتو راځم نه ډېره خبره ده نو مرګري ته مې وی په دې شرګل کې چې لاړ شو غلطه بیا هغه راته چې هغه خپل خزنه نه خو تبلیغ دې سخت خلاف دی وی ما وته چې الله دې غرق کا زی مرید ما مخکې ما ته هغه ویلو چې چله ولګوا اوس سلور میاشتو روانم ته پوس مې ته کړه هغه چې خامخا لاړ شله غوړه خبره ده نو خیال کوي سړی ته چاوي غوږ پښو سپیدنه غوږ یو د پسې منډې واره غوږ ته نه کتل راشه دلته کېنه تا ته پته ولګي خیال کې مرضی خو خیر ته مړه دا بعضې خلک د تبې تا وغږېږي باید سړی صحیح دی د تبې تا خدای دې پوهېږي او دا غیبت کوي هغه نو خدای دې ورته معافي وکړي موږ ورته معافي کړې خیر دی که زموږ غیبت څوک وکړي نو معافي مو ته کړې ده غریب تباکی کس نے کئی کڑی هغه موږ لراولي ګینه په غیبت خو موږ او چې له سوکو کې خوشاله شو په ځکه چې موږ اسیم نیکی نشته هغه چې کمی کړي خو موږ لراولي کنه مسله دا ده دا نه وایم په هیڅ مطلب باندې خو خیر دی بیا موږ وای مسلمان دی کافر نه دی ولی چې کم دی نو یا مجلسونو کې چې اکثر خلک د مولیانو غیبت کوي کنه اکثر خبره پوه شوي چا په سر ریکارډ خو درې بل دلته کې کاسو ما ته نه دی ویلي بل چا دی وی دا غلطه وسړي پتا پسې خبره کوي ما پسې ورمنډه قرآن او تخدید لکه مې خیر دی کنه ته جګړې وکاو چې خو ما سره ملاو شوی نه دی بل چا دی ویلي ما چا سره جګړې مکوا دی به خیر دی بل دا خو خو کړی چې ما ته کنځل وکړو زما په عمل نامه کې دا غنې کوي ولي کله شو زما ګناه دا عمل نامه ته لرسونه مزه شو دا غنې کې ما کوله شو او نه شو کوله نو دا سړی سره بد اخلاقی مکوي تاسو سره مکوي هغه کمزوري دی دا هغه اخلاقی کمزوري ده دا اخلاقی کمزوري د پر علاج ولټوا علاج دا دی چې نیک مجالس وته راوړي دا تبلیغ کې تزولي ویم ځکه هر وخت به یو خبري د مانځ خبره به یو د ذکر خبره به یو د خود دین خبره بل څه خو بنئ کنه تعلیم بکیږي سب کیږي نو چې په مخه یو خبره کیږي نو عرب وای اذا تکرر الكلام تقرر في القلب کله یو خبره بار بار کیږي نو اخر یو ځل دې زړه ته ورننه وسی دې ځل کې ځان لزه پیدا کی بهر کې
د دپاره داسې کوئ چې خامخا تاسو وظیفه غواړئ نو چې دی په کور کې وي که نه نو ودی ځکه په یخه خو یې ورته نه شئ کولی ودی نو په قلار قلار اذان کوئ او په دې غوږ کې ورته شوف داسې نه چې پوکې پکې ورکړي هغه رایخ کړي بس د لرې نه م کېږي دی ښی غوږ کې ورته په قلاره باندې اذان پورا اذان ښه الله اکبر الله اکبر حي علی لا اله الا الله پورې خو مطلب پوه شوې او په دې دویم غوږ کې مو ته اقامت ورسره کوئ لکه څنګه چې ماشوم ته کوي تاسو خیال ته راله دا ورته کوئ بار بار انشاءالله چې ښه وشي او لا حول ولا قوة الا بالله ختم ولکوئ 1500 پیرې مخکې رسو سلسل پیرې درود شریف هغه له پسې دموي یا په ادموي د جمعات د سیس خرڅولو څه طریقه ده نیلام عام یا دوه مشران خپل منځ کې بندربان ټوکي یو بندربان خو غلط ټکی دی خو د جمعات د سیس طریقه دا ده چې باید سیس داسې چې د هغې هغه ریټ او قیمت معلومي نو چې معلومي نو بیا خو معلوم سیس دی لکه دغه سیس دی او د دونه پیسو دی تی په څو اخلي ریټ به ورسره وکړي که نه بیا پوهه کسان دوه درې به ورله راولي وبدرې چې هلکه دا زړه خښته ده مثلا دا زړه دروازه ده دا چې کومه دی نو کړکۍ ده خیال کې م راله د دې جومات زړې دروازې او کړکۍ اخه مزیدارې کړکۍ او دروازې وي د ضایع کولو خو وي نه نو هغه چې کومه دی نو یو کس ماته وي چې دا مال راکړه نو ما ورته ترکاڼانو درول یو شعیب هلکه مې دا تاسو ترکاڼانې په دې پوهېږئ یاره دروازه د څو روپو ده نو هغې دې قیمت کړي قیمت یې کړي بس هغه له په هغې باندې ورکړي دقسې ګاډر دی د اوسپنې یا تیار چت دی یا نور داسې سامان وغیره دی هغه به په دوه کسه باندې قیمت کوي او خپل منځ کې به چې کوم دی نو هسې دغه نه کوي هغه د پیشو دغه کار به نه کوي دوه مرغۍ په جنګ وي پیشو پې را دواړه یې وخوړې وي که زه نه وی یو بل یې وجل که زه نه وی نو یو بل یې وجل خیال کې راله نه داسې به نه کوي چې څه زما او څه ستا خبره پوه شوې تقسیم به کړو نه دا تقسیم به نه کوي قیمت کې دی که ته خپله باندې پوهېږي او صحیح قیمت کولی شي نو تی په خپله صحیح قیمت که تی په خپله صحیح قیمت که دلته یو څه بل څه د جومات مختلف څیزونه حتی چې دونه ټوټې وسپنې چې هغه صرف کباړي ما دې هلکانو ته وویل که دا تاسو قیمت کوي دا به د 100 روپو وي چې قیمت یې وکړو وې د 10,000 روپو ما 20,000 روپۍ د جومات په فنډ کې داخلې خبره پوه شوې شی قیمت که نو ډېرې ورکړه جومات لا مدرسې لا چېرته خو ځي نه که نه دا خو ستا دپاره صدقه جاریه شوه که نه ښه نو دغه طریقې سره به کول غواړي نیلام هم پې کولی شي نیلام دا مطلب دی چې هلکه دا خښتري ډېری پروت دی هلکه ته به دا به په څوک یو کس به پاسي دا به زه په 10,000 والم هلکه د دې نه زیات پې څوک راځي ها وایه هلکه چې کوي که نه د نیلام طریقه دا ده هغه بل وایي زه به په 12,000 والم هلکه بل پې څوک زیات راځي کېدا کې زه به په 14,000 والم خبره پوه شوې دا طریقه نبی علیہ السلام کړې ده دا طریقه یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله غریب یم وی نه غریب ښه مالدار ښه تکړی کور کې د کره څه دي وی یو کمبل دی یو پیاله ده وی ورسره وړه راوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله لکه دا کمبل به څوک 100 واري یو سړي په 1 روپۍ واله وی نه هلکه د دې نه زیات پې په څوک بل وی زه به په 2 والم اخر هغه یا په 3 یا په 4 روپۍ باندې خاص شه دې وخت کې مې هغه خاص عدد د ذهن نه وتی دی وی زه به په دې والم هغه وی دا واله پیسې را پیسې ته واغستې سړي له ورکړې وی ورشه په دې باندې په 1 روپۍ تبر واله په 1 روپۍ تبر واله
او رسول الله مبارک پکې لاس کې په خپلو لاسو مبارک واچو. الله اکبر، برکتی ته برشه. او په دې باندې کور لا وړه والا په دې 1 روپۍ خیال کرا راشي که نه. نو مالا که یو تبر والا و څه وړه والا څه دال مال ټماټر او وی چې 15 ورځې دې ونه اینم، دا مطلب یې نه و چې زما خواله مراله، مطلب یې 15 ورځې به در پس به درنه تپوس کوم. وی زه غر ته خشاک وها او هغه بازار کې خرڅوه، هغه کوي که 15 ورځې تېرې شو، 15 ورځې پس راغی نبي علیه السلام سره ملاقات. نبی علیه السلام څه چل دی وکړو؟ وی جي کمبلې مې کور له واغستې، پیالې مې واغستې، اوړه مې راوړو، دا مې وکړه، هغه مې 15 روپۍ را سره بچت دي. خیال کې مراله. مقصد زما د خبردار چې نبی علیه السلام دا طریقه کړې ده، دا نیلام نه دی. نیلام دا نبی علیه السلام کړی ثابت دی، خیر دی. د جمعات سیز دی هغې کې د طریقه اختیار کوي چې جمعات ته فایده ورسي. دا مرګری وي په جمعات کې بغیر د عذر د خوشطبۍ دپاره په کرسۍ باندې کېناستل جایز دي، چې لاندې ته بل سړی قرآن شریف تلاوت کې نه، حرام دي، بېادبي ده. او جمعات کې په کرسۍ کېناستل دا هم جایز نه دي. دا د عذر چې راشي، لکه اوس هغه حاجي صاحب معذور دی، هغه په ځمکه باندې نشي کېناستی، زه معذور یم، ما ته بیا تکلیفي په کېناستو پاسېدو کې زنګونان مې خوږېږي، نو زه د مجبورۍ نه په کرسۍ باندې ناست یم. دا علما اکثر که تاسو خیال کړئ په درسونو کې هم بعضې علما په کرسۍ باندې ناست دي، حدیث پړاوی اصل کرسۍ باندې. دا کرسۍ باندې ناست هغه د مستۍ نه کوي، او نه چې کوم دی هسې د مزې دپاره کوي، د عذر او د مجبورۍ نه کوي. خیال کې مراله. تاسو کې زاړه ملګري د یو 2 کالو نه مخکې شته که نشته؟ شته که نه؟ زه چې ته په کرسۍ ناست وم، خیال کې مراله، دلته به څونه ملګري چې راته زه به ولاړ وم، په ولاړه مې مصافحه کوله، اوس نشم. اوس تقریر به مې کو 2 یوه نیمه ګنټه په ولاړه، اوس په ولاړه باندې نشم کولی، مجبوري وه. نو کرسۍ باندې کښېنم. کله کله بعضې خلک هوښیاري پوهي، نو په د جنازې په هغه کې هم کرسۍ راوړي. اوس دپاره سړی بوډا دی، اوس د کار نه دی، نو په هغلته کرسۍ. دا عذر خیر دی، او چې عذر نه وي نو هسې دا کرسۍ دا نامناسب غوندې خبره ده، د عذر په وجه باندې خیر دی. ښه دا ملګری وي، یو ملګری خو مې لیدلی دی چې په اوبو کې لاندې خوړ په اوبو کې ډېر رڼې اوبه دي، او بیا هغه مړ دی، ښه دی. دا په اوبو کې لمبلي هم ښه دي، نیکۍ په ځان کې راوستل دي، ګناهونه ختمېدل دي. د اوبو مثال چې کوم دی، عالم مثال کې نیکي ده، ډېرې نیکۍ کول، یو مړ کېدل، دا مطلب چې دا نفس باندې وله خدای د غلبې توفیق ورکړی. ښه دا ملګری وي چې خوب کې مې مار لیدلی دی او مړ کړ، دا ډېره ښه ده. دا مار چې کوم دی نو دا د شیطان حمله ده، دا ستا مړ کول دا دی چې تا د شیطان نه خدای بچ کړی، او دا ستا دپاره ډېر ښه دی. او دا بیا زیات چې ټوکړې ټوکړې کړی دی دغه کړی دی، نو هغه کې دا دې ته اشاره ده چې مزید به الله د نیکو اعمالو د توفیق درکړي، او د شیطان د وسوسو نه به الله بچ کړي. کوشش کوه، ذکر ډېر کوه، تلاوت ډېر کوه. دا ملګری وایي میخه مې لره راپسې ده، نو دا میخه چې سړی په خپل ترو راولي کور ته دا ښایي، خو چې دا ورپسې نو دا مصیبت دی. نو د دې دپاره صدقه وکړه، او د خپل چې کومه دی وس مناسب
او سره نفل وکړه چې مصیبت نه الله بچ کی بیماری وغیرہ. دا برګره و چې ډبل بیډ کې ملاسته ما او خوب کې وینم چې کوترې سلور 15 دارانه غیر چاپیری دی په کټ پسې ملان دی هم ډېری کوترې ډېر خره الله به خپل مقصد کې کامیاب. دا خوب کې مې لیدلي چې مګې دا مې لیدلي دي په چپلو مې ویشتې خو هغه نه لګېدې. دا وخت عمر دی چې دا مسلسل روان دی. که ته په ډېرې ډزې کې هم به دا ورځ او شپه تېرېږي، وخت زندګي به تېرېږي. فایده ترې اخیستل پکار دی. مرګره وای چې غټ سپیدی غرازی منکره زه پس دروازه بندو ما خو هغه بیام چې کوم دی راځي نو زه په تبر باندې وهم دا ډیر خره دا سپه هم دا دته شیطان ویلې شوی په حدیث خصوصا تور سپه تور سپی ته چې کوم نبی رسول الله والسلام دا شیطان ویلې دی نو دام د شیطان حمله ده. دا ستا وهل ټکول دا عبادت اعمال کول دي، ذکر او اذکار کول دي. ادا چې کله دا شیطانان دي ختم کړي بیا ته اخر کې دالی دلی چې وړو کې معشوم دي جوړ شي نو دې معنا دا چې تا به الله د ګناه نه بچ کی. تب کوشش کې دا څه نه چې به خوب کې دی ولې د نواسه به اوس بچ کیږي څه باندې بچ کیږي. دا خبرداري دی چې تب دې دغه چې کوم دی د ګناهونو نه ځان بچ کې، د شیطان د وسوسو حملونه به ځان بچ کې. دا وی تور مار مې نیولې په خې ګلاسې چې چلې ما خنه دي شي دا د شیطان حمله ممکن ده. سنت او اعمالو کې درنه کمی راغلي. دا فیسبوک باندې تاسو وظیفه ورکړئ نو ملګری داغي اجازه غواړي دا وظیفه مونږ چې فیسبوک باندې ورکو د اجازه عامي ښه. کله چې په فیسبوک باندې مونږ سو وظیفه وکایو لکه دا وظیفه مونږه د سحر جادو د پاره ډېر وایو چې ماسختن د کېږي یوش پیری بسم الله، یو پیرا الحمد، شپږ پیری آیت الکرسی او دا اخیری درې سورتونه درې پیری. دا د هر چا د پاره اجازه ده، هر مسلمان بنده ته د اجازه ده دا د خپل حفاظت لپاره کدا سی بل لکه لا حول ولا قوه د دې هر چا ته اجازه ده. خبر باندې پوښوي بعضی وظایف دسی چې داغي اجازه هغه خاص وي ښه نو دې اجازه شته ده. دا څه شی لیکلی مې من خو کدو ها او هغه ما غوسته دي ها احاطه د دې مطلب دا دی چې دا کدو د نبی رسول الله والسلام محبوب غذا وا او دې کې په ظاهر کې کتا سوای چې دا محبوب څنګه غذا ده لکه دا خو ترسکون کې هم پکې نشته لري ترسکون هم نه دی خوګم نه مثال په تور نو دې کې دا معنا ده چې دا ایمانی قوت سیوا کوي، دماغي قوت چې کوم نه سیوا کوي، وینه چې کوم نه سیوا کوي، د بدن د پاره فائدہ مند دی. مقصد دا دی چې تا غوسته نو ته استا ځان خواخم کا ځان لا او استعمال وې هم نو الله پاک به دغه فائدې درته نصیب کړي. دا بعضی عوام نه پویا وی د مولیان والوا خوخي کنه نو د دې یو ځاسې ټوکو جواب کومه چې تاسو یې نشئ په خولې نو په خپل مستاسو نه خو خبره پوه ته سامان راوړه زیاده په حکم ته بیا ګوره چې ته ګوتې وسره چی کني چی او تاسو خاصه وړواړه راوړې واسي د لیو خټه ته جوړه کړي نو هغه بیا چې سړی تیری تاسو خیال درا
او تاسو ډېر یې ګینې ما بدله پخ کړی وی خیر دی یو ګناه وکړي چې څوک دا تپوس کوي هغه راوړئ سامان خبره باندې پوه او یو د دې د رښتیانو جواب دی دا خو هسې مزاح د رښتیانو جواب یې دا دی ما یو تقریر کې خبره کوله هلکه تاسو وایئ چې د مولیانو حلوا خوښوي نو ما یو زمونږ خو خوښوي الحمدلله زمونږ خو خوښوي خو ستاسو خوښوي که نه که مو نه خوښوي نو اوس د باندې د کفر فتوا لګوم او که مو خوښوي نه 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 خوښه مو خوښه مو کافر کوم مو د خدای کافر مسلمان تاسو خیال دراله حدیث شریف کې راغلی بخاری شریف زمونږ د حدیث معتبر کتاب دی دلته علما الحمدلله ډېر ناست هغې کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی عن عائشه رضی الله تعالی عنها قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الحلوى والعسل د نبی علیه الصلاة والسلام به حلوا او شات دا خوښو نو اوس ووایه خوښ هم دي که نه دي نو خوښ هم دي نو چې چېرته مونږ درشو نو پخې کوي که نه خبره پوه شوې یا یې پخه کوي را یې وړئ که نه دا نه کوئ هسې هم خوښ دي دواړه به ورته کښېنو ته بیا ګوره خیال کې راله دا او یو نکته پکې بله ده چې د چا د شوګر د بیمارۍ شکایت دي نو د الوا کې دی د چینو په ځای باندې د ګوړې شربت دی وکړي د پوره شي مدم چې ډېر هغه نقصان هم نه کوي ښه هغه نقصان به هم چې کوم دی نو نه کوي بهرحال الله دی دا ملګری څه وایي چې خپل پلار مرده حالت لیدلی اس کی قبر کھود رہے تھے کہ اچانک قبر کی دیوار گری اور اس نے میت کو دیکھ اور میرا صدقت زندہ ہے کہ خان دیو چې پلار مې مړ لیدلی دی او قبر ولکنما خوا کې بل دا خده ان شاء الله دا پلار به الله پاک دلا د ډیر زیات نیکی توفیق ورکي او ورسره دا ده چې عمر کې به هم اضافه الله پاک راولي او بل خوا کې دله من قبر کې نو خوا کې ولید چې بل مړی م ولید نو دا ښه ده دې مطلب دا دی چې دا ایصال ثواب کوي په دې مړو پسې پر خپلوانو پسې ټول امت ته نبي علیه السلام ته الحمد قل هو د هغې ثواب بخي دا مرګري نیمګړی سوال لیکلی دی بڑا بول خواب میں دیکھنا کیسا ہے د دې اوس مطلب باندې پوهېږم چې آیا غټ بول لوی میتیازي کړي دي ګنده شوی دی پې پاک شوی دی ته لیدل دا نیمګړی سوال که داسې چې د کړي دي نو مطلب دا دی چې د ګناه کبیره نه به الله پاک ورله د بچ کېدو توفیق ورکړي که نه دی پې ګنده شوي نو مطلب دا چې ګناه کبیره کړې ده ګناه کبیره کړې ده خبره پوه شوې نوره خوا ما ته د چا د زړه پته نشته چې د سوال واضح لیکئ ښه دی یو سړی وایي چې خوب کې مې کومې زنانه سره زما نکاح شوې هغه د واده په ورځ باندې ما پریدی مجھے چھوڑ دیا ہے کہ چھوڑ رہا ہے لیکن بہرحال واده په ورځ یې زه پرېښی یم یا د واده په ورځ مې پرېږدي نو دا وهم دی دا دغه خوب نه دی معنوي خوب نه دی دا وهم دی د ده په دې زړه کې دا خبرې تاویږي را تاویږي چې یاره هسې نه چې داسې چلو شي هسې نه چې داسې چلو شي دا بیا خوب کې الله پاک هغه خیالي غوندې دې ته خیالي خوب ویلی کېږي ښه پوه شوې په دې موبایلو باندې چا چې کوېدنې میدنې کړي دي نو دې موبایلو باندې خبرې مه کوئ ښه د خپلو ښځو سره نه شوي خو حرام دي او که نکاح شوي نو خبرې ورسره جایز خو دي حرام خو نه دي خو دونه قدر خبره چې اکثر ته نقصان جوړ شي اکثر ته نقصان جوړ شي د دې خبرو وجه وه چې خبرو دلته یو فیصله ماله راغله یو مقدمه راغله نو هغې کې جانبیانو کې چې کوم دی ورکړه راکړه شو او په موبایلو باندې خلک ښه نکاح هر څه پکې شو
په موبایل باندې یو بل سره خبرې نو خامخا به کې سړی چې کم دی نو هغه لنډه دا چې دوه جانبینو طلاق ورکړه خبره ختم شو درې څلور کاله یو بل سره خبرې ګپې مپې ولګولې نو دا هغه نارواو ګپو نتیجه ده راوځي نو دا مه کوئ ښه دا ملګری وایي چې زما د ترور زوی دی علم یې کوه هغه هم پرېښود حفظ هم پرېښود مدرسې نه راوتی دی کمې مدرسې ته یې بوځو د هغې نه تښتي دا لا حول ولا قوت هغه له کوئ لا حول ولا قوت الا بالله 1500 پیرې مخکې وروستو سلسل پیرې درود شریف او هغه که په خپله کوي خو ډېره به ښه شي فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون سل پیرې سار سل پیرې ماښام که نه مور یا پلار یا رور یا بل څوک دی وردا سار ماښام سلسل پیرې وي فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون سورت یوسف کې 12مه سپاره کې خیال کراله دا آیت یو ټوکړه ده فصبر جمیل دا سار ماښام سلسل پیرې وای هغه په یا اوبه په دموي په هغه باندې اسکي دا ملګری وایي چې زما ورېرونه دي بتیجې لیکلي نو څه پښتو څه اردو نه چې بېروزګار یې په روزګار شي الله پاک دې ول روزګار ورکړي او ورته ووایه چې روزانه صورت اخلاص 200 پیرې وایي انشاءالله الله پاک به د رزق دروازې کولاو کړي دا ملګری وایي زه رښتیا په فکر کې الله پاک درله ښایسته ستا د مزاج مطابق بیبي درکړي او د دې دپاره وظیفه ده دا سورت رحمان د ورځې 3 پیرې وایه سورت رحمان دا د ورځې 3 پیرې وایه او مخکې وروستو ته دا د مانځه درود شریف موږ په پښتو کې وایو چې ټول خلک یې پوهېږي درود ابراهیمي ورته وایي ښه اللهم صل اللهم بارک 11 پیرې مخکې وایه 11 پیرې وروستو وایه روزانه 3 پیرې وایه پاسې نه چې ته نن وي او سبا له انتظار کوې چې جنۍ قرآن اغله نه کم از کم خو به 40 ورځې جاري ساتي کېدای شي کار دې زر وشي خو 40 ورځې به جاري ساتي او که خادم کول نو سورت رحمان به درته بیا سم یاد شوي نو کوې که نه نو که یوه میلاو شي بیا به ته بله میلاو شي که چې په لانجه واوړي دا ملګری وایي ما دپاره اجتماعي دعا وکړي زما کور دي الله دې تعالی ښکلی کور عالی شان درکړي الله په قدرتونو کې څه کمی نشته دی الله یې درکړي او د هغې دپاره چې کوم دی دا صورت اخلاص وایه او وروستو د دې هلکانو نه یو وظیفه حاصله که د حاجاتو هغه هر مانځه پسې وایه مختصره وظیفه ده انشاءالله خدای پاک به مقصد پوره کړي د کورني مسایلو دپاره نو کور کې خو ډېر قسم اختلافات دي که اختلافي نو بیا دا یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین سوره مائده کې 54 نمبر آیات دی یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین هر مانځه پسې 11 پیرې وایه یا سار ماښام کولی شي نو سلسل پیرې پکې ډېره فایده ده او هغې باندې څه خواږه دمه وه چې ټول کور والې خوري انشاءالله خدای پاک به خیر نصیب کړي او د دغه کور کې به اتفاقي نو یو ساعت هم بیا وروستو دینه والی دا ملګری وایي زموږ څه مسلې راغلي ډېرې خفه کړي و الله پاک دې ستاسو ټولې مسلې د خفګان په خوشحالۍ باندې بدل کړي دا زمانه داسې ده هر چا ته څه مسلې شته دی خو تیاره کې هر سړی یریږي څوک الوي څوک نه وایي خیال کې مراله دا مسایل دا پریشانیانې دا خفګانونه دا ما تم دي او تا تم دي او بل تم دي خیال کې مراله دا فضا داسې ګنده شوې ده چې هر طرف ته ډیران پروت وي او هوا لګي نو که
ته ډېر هم د سپوږمۍ ته د سپری او عطر ونیسي خو هغه ګنده هوا به هم در باندې لګي مطلب پوه شوې نو دا د کثرت ګناهونو په معاشره کې یوازې تا ته نه چې ته مجرم یې زم ګناهګار تم ګناهګار بلم ګناهګار بېلمازي په هر کور کې موجوده ده بې تلاوتي په هر کور کې موجوده ده کورونو کې تلاوتونه خلک نه کوي نفلونه په کورونو کې نشته ذکرونه نشته خیال کې مراله او بې اتفاقي دې سیزم راوستې د موبایل راوستې پرون راته یو کس خبره وی دغه ده هغه وی ما ساده موبایل دی وی کور کې ناست یم کله وی تره زامنو خواله لاړ شم وی چې لاړ شم یو هغلته ناست دي بل هغلته ناست دي بل هغلته ناست دي دی هم لګیا دی دا چل کوي بل هم لګیا دی دا چل کوي نو وی چې زه کښېنم نو بیا راپاسم بیا وایي بیا وایي ته خو لاړې زه لاړم تاسو سره خو خپل اشنا شته ګپو سره لګوئ زه خو تاسو له راغلی وم چې ګپ در سره ولګم مشغول شو اوس تاسو چې کوم دی دغې کې لګیا یې ښکته باره کله ګوته ښکته کوه او کله یې بره کوه دا شی شروع دی نو دې بې اتفاقي راوستې ګوره یاد وساتئ کورونو کې بې اتفاقي دا دې موبایل راوستې ده ښه دا د دې استعمال هم کم کوي ایمان او یقین کې لې وظیفه د دین په احکامو په ټولو عمل کول دا وظیفه ده د ایمان یقین بد دین احکامو باندې ذکر تلاوت منځونه نفلونه دا د ایمان د محکم کېدو سبب دی ښه دا ملګری وي یو زنان را خاوند بار دی څه بندوبه دا لا حول ولا قوة د انتهایی مجرب عمل دی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 500 پیری مخکې رسو 100 پیری درود شریف او دا په روایاتو کې راغلي دي چې یو سړی راغی نبی علیه الصلاة والسلام وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما زوی یهودو نیولی جیل کې اچولی را خلاصېږي نه بند کړی دی نو هغه نبی علیه السلام ورته وایي چې تاسو دا لا حول ولا قوة دا ختم کوئ دا موږ چې بار بار ښایو که نه دا لا حول ولا قوة الا 500 پیرې مخکې وروستو سلسل پیرې درشل او بیا الله پاک نه سوال کوئ دعا کوئ او وی هغه ته مو وایه که چې ستا سوال جواب رسېدی شو نو هغه ته مو وایه چې وایه نو وی مونږ وینو چې وی نو بله نیمه شپه ده چا ور وټکو چې ور وټکو وی چې هغه صحابي وایي زه راووتم چې مې کته زوی مې بار ولاړ دا اوښان هم راسره دي اوښان دې څنګه په بډه راوړو 500 اوښان هم دا سړونه را تختولي چا چې قید کې اچولی و دا حلال دي که حرام دي هغه وی حلال دي دا خو د کافرو مال دی خبره پوه چې مال هم پکې راکړي وګوره ورته دا وظیفه ډېره مجربه ده خو یقین غواړي چې د دې په برکت الله پاک کارونه کوي ښه هغه ته مو وایه وی دا وایه دا ملګری وایي چې زما وظیفه دا ده چې د سوره فاتحه که په خپل هغه ویلی شي دا رور په خپه باندې مې دړي د دې دپاره مخکې ما تاسو یو که په یوه خپه دړي که په دواړو خپو دړي که په ملا باندې دړي نو هغه پې شف کوئ که ملا باندې دړي نو لاس شف کوئ په ملا باندې راکاږئ او که نه داسې خپو باندې دړي نو ته خو ناست بس شف پې کوه انشاءالله الله پاک صحت نصیب کړي انیرا نوم څنګه دی پته نه لګي انیرا فعیله انا دا ملګری وایي چې مونږ د یو جومات پیپ راوخ کو بل جومات کې مو لګو هلته مو امتسبیل جوړ کو اوس
دا خبره مخکې تیره شوه چې دغه پیپ په قیمت کوي دا خو تاسو کله درکړی چې اوس به مو نوی جوړ کړی که نه نو دې جومات کې د خپل زور د کوم جومات نه چې موړی د هغې مناسب قیمت ولګوئ او دې جومات کې ولګوئ ښه فنډ کې واچوئ دې خبرو کوشش کوئ ښه درود شریف وایي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ سمر مرگری دل تراغری ہر قدم پتلے نیکی کواچے پار قدم گناہ معاف کے درجات عالیہ نصیب کے الہ العالمین زمون داناستا دخپل رضا دا پارا اگرزے دوارو جہانو دا نجات ذریعے اگرزے الہ العالمین سمر ملگری پا بار ملکونو کی دی او اغیس پا تکالیفو کی دی خدای غطول مشکلات و تکالیف ختم کے الہ العالمین دا اغی پا کاروبارونو کے خیر و برکت نازل کے او دا غوی اغا چکم پا دی مسافری کی دا سفر دیر گران کار دی خدای پا دی خپل وطن کے دا حلال و دا فراخ رزق بندوبست او اسباب و مہیا کے زمونگ یو ملگری بیگا منگتا لگے پیسے ہم دا مدرسے دا پار را لی گلی دی دا جاوید اقبال نومی دے دا آریان کوٹ نو آغتم دعاو کی چا اللہ پاک مزید توفیق ورکی اگوی ما فردیک مدرسے نغراو لے گئی انشاءاللہ تاسم کوشش کوئی نور مرگر سرم رابطے کوئی چا اللہ پاک دے مدرسے عملی شکل ورکی داغا اخلاص تے اللہ پخبل دربار کی قبول کی اور منگ طول دا توفیق نصیب کی چا دین پکار کے دا مدرسے پکار کے دا جماعت پکار کے خپل نصح پیدا کو جنت کے زان لدہ بنگلے جوڑولو انتظامو کو اور در مدرسے دا پر خصوصی دعاگانی کوئی چا اللہ پاک دے لزر ترزر وسائل و اسباب مہیا کی دا قسم آفات و بلیات و مصائب و تکالیفنا زمانگ دا طول حفاظت نصیب کی قیدون و جیلون و بندون کی سوک دی خدا دا آزادی جند نصیب کی